بیوم محیط سورہ ہود کی سلور مسئلے بیانولے یو مسئلہ العبادت للہ وحدہ چلیو اللہ عبادت کوئی دوم مسئلہ بیانولا چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا او درم مسئلہ تسلی و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ہر یو مبلغ تا سلورم مسئلہ ترغیب فی تبلیغ پدیبان دی واقعات انبیاء علیہ السلام پیش کول پاولا مسئلہ چدیو اللہ عبادتو کئی پدی واقعات نوح علیہ السلام ذکر کرا چی نوح علیہ السلام وی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ قوما دیو اللہ عبادتو کئی دویم واقعات حضرت ہود علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام ویلیو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ دریم واقعہ صالح علیہ السلام وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وسلورم واقعہ ذکر گئی دو شعیب علیہ السلام چاہم قوم تویلیو یا قوم عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اور دو واقعات ذکر کر چھ عالم الغیب بغیر دا اللہ نے بلسوک نشتا پہلی واقعات ابراہیم علیہ السلام چھوڑا ابراہیم علیہ السلام ملمان راغلیو اوغت پتنو چه دا انسانان دی او کدا ملائکو او دویم واقعات لوط علیہ السلام چه دا غمر مان راغلیو اوغت پتنو چه دا انسانان دی او کدا ملائک دی اس واقعات شعیب علیہ السلام بیانی دو شعیب علیہ السلام قوم چهو مدین دا چکل سڑے دو تبوک نمخ کی زید مصر طرف تا نو پلارا کی دو شعیب علیہ السلام قوم راجی اولا غا کوئی راشی چکم باندے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھڑے و بکڑے وے او بیاد آغین چروان شمخ کی نو بیاد شعیب علیہ السلام ملک راجی حسن داغی اغا کندرات اغا موجود دی اما پخپلم کتلی دی ناغا قومی شعیب دا کلچ بار احمر باندی بخلق راپوری شو نو داغی اولوی منڈائی واو بدی کے کاروبارو او پا منڈائی کے پنیلا کے دا طول او دا پیمانی بیمانی زیادتی نو دا غزائی کی بیمانی زیادہ وا ذکر چکلا بحر عمر بانی براپوری شو نو مدین تا بخلق رالل مدین کے بے غلو آغستا غن جوار غنم وغیرہ نو بے شام تا شام کے بے خرس کرو شام نبے بیا سیزون آغستا دا غزائی پروڈکشن چی بسو نو بے ترکی تا اوڑو دو ترکی نے بے سامانون آغستل نغبے بلقان تاول او الد بے خرس کل او دو بلقان نے بے سامان آغست نغبے ارمینیا تاولو ارمینیا نے بے سامان آغست نغبے چین تاولو او الد بے خرس کل او دو چین نے بے سامان رو آغستل نو پکتا براتاو شو نو سیام تا برال الد بے خرس کل او دا سیام نبی واغسل برمان تا او دا برمان با بیا ہندستان تراتلل او دلت بے مالون خرس کل نو دا ہندستان نبی مشک امبر وغیرہ یا ہندستان نبی سامان اوڑا یمن تا
او یمن کې به خاص که د یمن نه به واغستل مشک عنبر وغیره نو به مدینه منوره ته وړل د مدینه منوره نه به سامان واغست او به بیا مدین ته وړو دا شپږ اته کاله به سفرو او په دې کې به چا تجارت وکړ نو به ډېر مال وګټو اوس هم دا کاروبارونه دي زه په خپله یو ځل پاکستان نه مال واغسته نو موږ لاړو تایلینډ ته زه هم ما سره زما بل پارټنر و ملګری مې و لیاقت نوم یې نو تایلینډ نه موږ لاړو بیا چین ته او د چاینا نه بیا موږ لاړو ملیشیا ته د ملیشیا نه سنګاپور ته تلو نو په بارډر یې زه ونیولم ما ته یې ته وانټېډ یې نو ما ورته ویل چې وانټېډ یم تاسو ما ته ویزه ولې لګولې ده چې زه مطلوب یم نو ویزه هم راته ولې لګولې ده نو ولې شو بیا یو تنګه غوندې کوټه وه هغې ته یې بوتلم تپوسونه یې کول بله ملګری هم را سره و هغه ته ما ویل ته ځه اما زه به کومړ شي چې هغه ویل زه تا یوازې پرېږدم داسې کله کېږي موږ تلو پورې سنګاپور ته نو هغه ته ما ویل ته ځه ویل زه نه ځم موږ یو ګنټه دوی ایسار کړي وو بیا ما ته ویل موږ تا نه یېرېږو نو ما یې د یارې اوس ما څخه تعویض نشته چې الله وکړمه خو چې تاسو وایي نو به ټیک ده ما ته واپسې ویزه ولګوي زه واپس رالم ملیشیا ته او زما شاګردانو ملګري هغوی ته مې کال وکړی راپسې رالل د بونیر شیر محمد دي دا کسان او هغه ملګري ته ما ویل زه ته ورشه نو ته به سنګاپور کې مال والا نو تایلینډ ته راځه او زه به دلته نه تایلینډ ته درشم نو هغه د هلته نه راغی او زه د ملیشیا نه تایلینډ کې بیا یو ځای شو په ایرپورټ هلته نه بیا پاکستان ته رالو نو دا کاروبارونه اوس هم دغسې تجارتونه د دنیا تجارتونه یو ملک له مال والي بل ته اوسي بل نه والي بل ته اوسي دا د شعیب علیه السلام قوم او دغه لویه منډهی وه تجارتي مرکز و نو دې کې د پیمانې او د ټول بېماني زیاته وه شعیب علیه السلام دواړه کاره کول توحید یې هم بیانو اصلاح د معاشرې هم کوله ویلا مدین اخاهم شعیبا مدین والو ته لېږلی مونږه یو د یو شعیب علیه السلام نو یاغو وازما قوم عبادتو کوي د الله ما لکم من الہ غیرو نشته تاسو لا څوک حاجت سرکوونکي بغیر د الله نه ولا تنقصوا المکیال والمیزان او کمې مه کوئ په پیمانه په تول کې لکه منډهی کې بازار کې د پیمانې بېماني او د تول زیاتی پخوا پیمانه به هم وه کوړې به و اوږې به و او په هغې به پیمانه کوله او تول به و انی اراکم بخیر زه وینم تاسو لره په خیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط او زه یریږم په تاسو باندې دا عذاب دروازې احاطه کوونکي نه چې عذاب به در باندې راشي او راګیر وونکي ویا قوم یافو المکیال والمیزان وزما قوما پوره کوي پیمانه او تول په انصاف ولا تبخسوا الناس اشیاءهم کموي خلقو ته څیزونه د دوی ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر دی پس مگر کې مفسدان ګوره انبیاو څنګه چې د الله توحید بیانو خلک د الله سره تړل چې د الله عبادت کوي نو ورسره اصلاح د معاشرې هم کوله معاشره تباه کېږي په بېمانۍ او په دوکه باندې چې کله دوکه بازي په یو معاشره کې شروع شي نو بیا هغه مرضي او هغه عام شي بیا نورو ته ولګي نو چې یو دوکه وکړي په کاروبار کې نو بل هم دوکه کوي نو بل هم دوکه کوي نو دا هغه یو دوکه باز د وجې نه هغه ټول بازاري ماحول هغه خراب شي
یو سړی کاروبار کوي ګاډي علي په نغدو پیسو ټیک دی یو سړی په نیټه علي نو ټیک دی جایز دی بیا بالاجل عبدالرحمن شارمساهی چې کله بغداد ته راوست او بادشاہ مدرسه جوړه کړې وه او هغې فني مولیان راغوښتل نو عبدالرحمن شارمساهی هغې د منطق د لولو لپاره راوغوښته مولیانو کې خدا حسد او بغضي نو هغه د بغداد مولیان را جمع شو او هغوی وی دا د بل ځای نه راوستو دلته مولا نه و چې دی راوسته او راځئ ځو په ده به اعتراضونه کوو خو اعتراضونه د ده په فن کې نه کوو باید پرې کوو چې دی پرې نه پوهېږي نو هغوی رالل عبدالرحمن شارمساهی باندې اعتراض وکړ چې بیا بالاجل کې څه وایې یو سړی دی چې هغه یو شی په 10 روپۍ په نغدو ورکوي او په نیټه باندې په ټیم باندې هغه په 15 ورکوي نو دا جایز دی او که نه عبدالرحمن شارمساهی ورته ویل په دې کې 400 اقوال دي د علماو او هغه ټول درته زوام اشورو یې وکړه یو ورځ یې ورته 50 اقوال وی دا نور به ورته سبا وام مولیان چې ترا پاسېدل وی دا خو لا د ده فن نه دی او په دې کې دی دوره مخکې دی نو چې د دغه خپل فن یې نو هغې کې به دی څنګه یو بیا یې خواله مه راځئ نو په نیټه یو سړی یو ګاډی والي نو هغې مخکې خرڅ کي په نغدو باندې په لږو پیسو په نیټه د سره پیسې نه بیا نو بیا د چا چې په پیسې نو هغه ورپسې راځي نو هغه بیا په دی چې وس نه رسي نو هغه ګاډی ونیسي نو ورته هغه بل راګیر شي نو جوړ د هغه د وجې بل راګیر شي نو بیا ټول هغه مارکیټ خراب شي او خلک وایي یاره دا سودي کو دا بیا هغه مارکیټ ټول خراب مارکیټ خرابېږي د یو تن د وجې چې هغه فراډي او دوکهبازي نو یو دوکهبازي شروع کړي نو بل مجبوروي بیا بل د هغه د وجې نو دغسې روان شي او چې کله دوکهبازي په مارکیټ کې نه نو هر سړی په منډه باندې سودا کوي اولی چونکې دا مارکیټو دا منډهای وه او په دې کې دی بې ایماني کوله نو شعیب علیه السلام د هغې اصلاح کوله ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط وا زما قومه پوره کوئ پیمانه او تول لره په انصاف ولا تبخسوا الناس اشیاءهم کموی خلقو ته څیزونه د دی ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر د ځمکه کې مفسدان د خیر آباد کې پخوا یو هندو شیخ القرآن وی زما مشینانو د وړو د لرګو نو ما به هغه سره کاروبار کو سودا به مې کوله یو ورځ زه لاړمه نو هغه چې غله اخېسته نو په سوی چې اخېسته په هغې خرڅوله وی ما ورته وی چې سیټه هلې یې هم په دوره خرڅې هم په دوره وی ما ته وی چې مال یې خدای په تول کې راکوي ما تول کې سم درکوي نو هغه کاڼو کې فرق کړی و کاڼي هغې کې کمې کړی و نو خرڅول به په هغه کمو باندې اخېستل به په هغه پوره باندې نو مال یې خدای تول کې راکوي یو سړی و نو چې د چا نه به یې غنم اخېستل نو زوی ته به یې وي دوک هغه دړی راوړه نو هغه به ته بابا کومه دړی الحمدلله چې ته خدای را کړې ته دړی هم نه پېژنې نو هغې یوې کاڼي له نوم یې ښه الحمدلله نو هغه ځي بلا نو هغه الحمدلله والا به یې راوړه او کله کله چې شی به یې خرڅو نو بل کاڼی دړی جوړ کړی و هغې له نوم سبحان الله ایښی و نو زوی ته به یې دوک هغه دړی راوړه هغه به یې بابا کومه دړی
سبحان الله ته دړای نه پیژنې نو هغه به هغه سبحان الله والا راړه نو هغه سپکو نو په هغې به یې خرڅول دا الحمدلله سبحان الله والی دا اکثر داسي او د دوکې دپاره بیا خلکو بله چلونه ونه ورځي دا چې کله ته بازار ته وځې تا ته به پته ولګي دومره ګیره به یې پرېښودي چې د وړو ګلو شوتې ورته کېږي او برید به د دې ویښه خریدي او تسبیح به یې لاس کي او بډې به یې والي او ته به ورسره خبرې کوې دی به شونډې خوځئ ذکر کوي خو چې کاروبار ورسره وکړي نو د هغه نه بېایمانه به په دنیا کې ونه مومي او داسې به یي چې کلین شوی به یي ته به وایې دی ډېر مسلمان نه دی او د چا په حلیه او په شکل مه دوکه کېږه په کاروبار کې ګوره او چې زه وایم چې د 10 کاله نه بعد مزدوري کوي نو دا صحیح سړی مالدارۍ چې صحیح مزدوري کوي خو صحیح نه کوي مالک سره بېایماني کوي نو ټول عمر دې سپینګیرې شي مزدوري په کاروبارونه تبا د مزدور د لاسه شي چې مالک خو روزګار نه وي هر وخت ورته ناست نه وي او مزدور غلی نو په غلا کې هغه په میاشت کې چې ډېرې پټۍ نو 10 زره به پټې کي که نه نو دا 10 زره مه پټو دا مزدوري صحیح کو نو مالک چې ته پیسې ګټې نو تاله به پکې هم درکوي خو ته صحیح مزدوري کو صحیح څوک نه کوي ډېر کم به چې تا په زرو کې به یو کس دوی صحیح مزدور نه پیدا کېږي ته ورته ولاړې کار کوي ته ته اخوا شوې بیا نه کوي دا کاروبارونه تبا د فراډیانو د لاسه شي کاروبارونه تبا د بېایمانو د لاسه شي نو د دې وجې نه شعیب علیه السلام هغه اصلاح کوي د معاشرې او هغه ته یې پیمانه او ټول کې بېایماني مه کوئ د خلکو څیزونو کې کمې مه کوئ فساد مه پیدا کوئ ځکه دې سره فساد راځي بیا ځکه بیا خلک کاروبارونه پرېږدي زمونږ پخوا د ټرانسپورټ کارو د شیخ القرآن په وخت کې ټرکونه هغه زمانه کې چې جنریټر والا ټرکونه په دغه به سټارټ کېدل سلب سټارټ نه وو مورسو راکټو بیا زمونږ ډبې وې او په دې توربېله باندې ړومبې پرمټ من کړی و او هغه به دلته نه به لاهور ته پنډای ته چلېدې بیا د شیخ القرآن نه بعد زمونږ کړنګ کوي دا سر خو کوي بیا ډاټسنې وې فلاینګ کوچې وې کاروبارونه ما په خپله کول ماښام به دلته ناست وم کلنډر به بچا ته راوړه حساب به مې ورسره وکړ او ډریوري ما د ډریورانو د وجې زده کړې وه چې رابغې جي کلچ کار نه کوي یا بریک کار نه کوي نو ما وې راشه دا ډریوري ورته زده کړه چې دی چې به کار نه کوي نو زه به خپله ګاډي ته کېناستم ورکه چې وګورم چې کوي که نه کوي ځکه ډریوري مې د هغې د وجې زده کړه بیا نو چې کله ما وکتل چې صحیح خلک نشته نو په یو ګاډي کې به د ډریور نوکري به وه د 2 کلنډرانو نوکري به وه 3 شو د جارو والا نوکري به پکې وه چې ګاډی به یې صفا کو 4 شو سروس سټیشن والا نوکري به پکې وه 5 شو چې ګاډی به یې لامبو د مصري نوکري به پکې وه 6 شو دا 6 کسه به په ګاډي کې نوکرانو نو چې ګاډی خرڅ شي نو 6 کسه بېروزګاره شي نو زمونږ به بلا ګاډي وو بلا نوکران به وو نو ما هغه ټرانسپورټ بالکل ختم کړ هغه ټول بېروزګاره شو ولې که هغوی صحیح مزدوري کوله نو ما خو به نور ګاډي اخیستل نو نور به په روزګار کېدل هوټلو نو نور به په روزګار کېدل کاروبارو پیزا هټو نور به په روزګار کېدل سروس سټیشن نور به په روزګار کېدل خو چې کله صحیح خلک نه نو هغه کاروبارونه سړی بس کې وایي زه بل به شروع کړم نو هغه بېروزګاره شي نو دې سره معاشره تباه شي نو چې بېروزګاره شي نو په چرسو شروع وکړي بیا
په پوډرو شروع کی نو بیا ورڅخه د نشې پیسې نه نو بیا په غلا شروع کی او حکومت هم دا کوي چې ځای خوشې وي هېڅ نشته څوک تپوس نه کوي چې دې کې ولې څه کار نه روانې او چې کله ته کار روان کې نو یو اداره به راشي تا لیسنس کړی نو بله اداره به راشي تا پرمټ کړی نو بله اداره به راشي تا دا کړي تا به دغه کاروبار نه منې کوي چې ته دا کاروبار مه کوه پرېږدې دا نو که ادارو حمایت کولی نو خلکو به کاروبارونه کول نو دی راولګي یو ټیکس والا او بل ټیکس والا او بل دغه والا او بل ادارې والا او بل لیسنس والا نو سړی د دې نه خو دا خبره چې نه کوم که نه نو بجلی والا به وایي دا د کاروبار د روزګار میټر دی هغه جدا دی د کور جدا دی د روزګار جدا دی نو چې په یو میټر په یو بل باندې 40,000 روپۍ صرف ټیکس راځي هر میاشت نو په هغه کاروبار کې خو دومره ګټه یې نه او چې 40,000 ته ټیکس په بل کې ورکې نو ته به کاروبار څه وچلې نو که د دې ټیکس په ځای دی دا کړی وی چې راشه موږ در سره حمایت کوو ته کاروبار روان کا نو ملک به ترقي کوله تباهي د بېایمانۍ د لاسه راځي ملک تباه کیږي د بېایمانۍ د لاسه ځکه شعیب علیه السلام وایي یا قوم اوفوا المکیال والمیزان او لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین قرآن د معاشرې اسلام کوي او دا لکېږي چې د قرآن نه خبر وي چې نه خبر نو هغه خبرې ما د سړک کې کاروبار روان کړی یو ادارې والا به راغی بل به راغی نو چې بیا به یې زه ولیدم ښه دا ستا دی نو ما به یاو بچي دا دغه خو مونږ یې که نه نو ما به د زه وبشي بیا اخري ما وی یاره سر به خو کوم راشه لیسنس او دا او دا او دا هغه مې الله ورسره برابر کړل حساب سړی کوي نو هغه کاروبارونو باندې سړی ستومانه کي نو سړی او دا هغه چاته پته لګي چې څوک کاروبار کوي هسې سړي ته پته نه لګي شعیب علیه السلام ځکه وایي ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط وازما قوما پوره کوي پیمانه او ټول لره په انصاف او مکه موایي خلکو ته څیزونه د دی ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر دی په ځمکه کې مفسدان بقیت الله خیر لکم باقی مانده د الله غوره دي تاسو له ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان وما ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان وما انا علیکم بحفیظ او نیمه زه په تاسو باندې نگهبان قالوا یا شعیب نوی دی وا شعیبا اصلاتک تامرک آیا مستا حکم کوي تا ته ګوره مړه ستا شیخي دا شیخای ته خراب کړی شیخی دا دی شیخای ته خراب کړی زه 2 کاله ما یو کیسو چالو چې ما ته وی تا دا ګاډی په سا اخیستی ما سره بل ګاډی نو زه اسلام آباد ته چې لاړم نو کیس یې جوړ کړی چې دا تا په سا اخیستی نو ما ورته دا مونږ کره شپې د اسمان نه بوجای را پرېوته پیسې پکې په هغې مې واغست نو هغه افسر راریان غونې شنو نو ما ته وایي مونږ کره ولې نه را پرېوځي نو ما څه خبر یم ته به د خدای نه یې خوښ که نه زه به یې خوښ یم نو ما خو ځان سره خپل ډاکومنټس ټول وړي خو ما یې ولږه ولې لږ وچېړم نو چې ښه مې وچېړه نو بیا مې ورته ویل ته چې په دې عهده لګېدلې نو بل په دې عهده ولې نه لګي ستا نه خو ډېر تعلیم یافته په پاکستان کې شته خو تا به رشوت ورکړی که وی چا وی چې ما رشوت نو ما تا نه خو قابل شته نو هغه ولې په دې عهده نه لګي چې ته یې پې لګولی دې کې یو بل افسر راغی زه چې ولیدم ووی تا ته څه کوې جي ما دغسې چل دی هغه ته وی دا خو ډېر د دروند خاندان سړی دی او دغه دی بیا هغه ډاکومنټ ورته ما وښیل ما دا ما
جیدادونه اغوستي دي خرڅ کړي دي دا مې دا کړي دي دا مې دا کړي ده ما بهر ملکونو کې چې مې کړي هغه پرېږده او ما دا ګاډی خو زما د نوکر مناسب دی ما له دې نه ښه پکار دی نو بیا پوه شو بیا هغه کیس میس ختم که او دغې که دا بې نامي دی او دا ګاډی هغه دی او دا دی لکه زه خو سرکاري نوکر هم نه وم ما نور څه مقصد نه دی خو چې خلک کاروبار نه کوي دغسې کینی ډاکې کوي غلا کوي جواري کوي حمایت خلکو سره وکوي زه خو ما ټیکس هم در کوم فایلر یم باقاعده حکومت له ټیکس ورکوم سره دی چې ټیکس زه روان نه وم خو مجبوري مې ده او ما سره د هغې نه تاسو بیا هم شروع دا چته وي دا چته وي نو هغه ټول حساب مې ورته وکړو نو ور وانې ډولې پې ما له خو د دې نه ښه پکار دی دا خو وی دی وا شعیبه یا موږ ستا حکم کوي تا ته ان نترک ما یعبد آباؤنا چې پرېږدو موږ هغه چې عبادت یې کړو زموږ مشرانو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا وکړو په مالونو زموږ کې هغه چې زموږ خوښوه انک لانت الحلیم الرشید او دا استهزاء وی ټوکې کولې یقینا ته ډېر صبرناک او سمې لارې والی دا ته خو ډېر هوښیار یې زمونږ خوښه ده چې مونږ هر څه کوو په خپل مال کې ستا پکې څه کار دی قال نوح شعیب علیه السلام زما قومه خبر یې تاسو ان کنتو علی بینة من ربی که زه په دلیل باندې له طرفه د رب زما نه او رزق راکړی شوی ما ته رزق ښایسته وما اريد ان اخالفكم زه اراده نه کوم چې خلاف وکړم ستاسو الا ما انهاکم عنه او لاړ شم هغه څه چې تاسو منې کوم د هغې نه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت زه اراده نه کوم مګر د اصلاح ما استطعت څومره چې زما وس رسي زه خو د اصلاح اراده کوم چې معاشره سم شي خلک سم شي وما توفیقی الا بالله او نده احمد نده امداد زمان مگر پا اللہ باندے علیہ توکلتو ایلے انیب دی اللہ باندے زان سپارمو دی اللہ تسرا کردما ویا قومی وازما قوما لا جرمنکم شقاقی باعث دکی تاسو لزما خلاف پدی خبرائی یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح چورسی تاستا پشان داغی چرسی دل قوم نوح تا یا قوم هود تا یا قوم صالح تا وما قوم لوط منکم ببعید او ندی قوم دلوت علیہ السلام ستاسو نسل ری سمطب تاریخ یاد کئی اگو رئی قوم نوح باندے عذاب راغلیو قوم یهود باندې عذاب راغلیو قوم صالح باندې عذاب راغلیو قوم لوط باندې عذاب راغلیو تاسو باندې عذاب راشي مکوئ واستغفروا ربکم بخنه غواړئ د رب ستاسو نه نو راوګرځئ دی الله ته په نیکو اعمالو باندې ان ربي رحیم ودود یقینا رب زما د مهرباني کوونکی او دوستي کوونکی قالو یا شعیبونو دی وا شعیبا نپوئی گمنگا پا ڈیرو با آغا سبانی چی تی وائیو تا تبای ملا تا ڈیر کڑتوی ستا پا خبرو منگا دورا نپوئی گو تا ڈیر سزده دی تا ڈیر سزده کڑی قالو یا شعیبو وی دی وا شعیبا نپوئی گمنگا پا ڈیرو دا آغا سنا چی تی وائیو و انا لنراک فینا ضعیفا او منگاوی نو تال را پخبل مینس کے کمزور ہے ولو لا راحتو کالا را جمنا کا او کنو استا ڈالانو منگ بیتا پا گٹو باندی ویشتے وی گورا ورطوئی وَإِنَّا لَنْرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ کنه استا ڈالانو منگ بیتا پا گٹو باندی ویشتے وی سمطلب قوم دے دے ڈالا دے دا گینی تبا منگا برابر کڑے تا تبا وی منگا تا سارا کتلے وی خو قوم دے دے
اللہ بیا انبیاء لوی قومنو کی رالی گریو وما انتا لینا بعزیز او نئی تا پا منگ باندے سگران تا پا منگ سگران نئی خو بس قوم دی دے نصدر طویل نشو قال یا قومی نوی دو وادما قوما اراتی آزو علیکما ڈالا زمائی عزت مند لگی تاسو تا من اللہ دا اللہ نا دا اللہ لحاظ نکوئی او زمان ڈالی کوئی وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا او نیولے تاسو اللہ لرا رستد شاگاننا ان ربی بما تعملون محیط یقینا رب زما پاگا چھ تاسو کوئی حاتا کون کے دے وَيَا قَوْمِ مَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اوازما قوما ملکوی پخپل خیال انی عامل زامل کون کے اندر بیان تاو چھ سکوئی نو کوئی خو زبا بیان کوما ما منی کوله نشی زبا جبا چالو ما زبا در باندی رات کوما سوف تعلمون من یاتی عذاب یخزی زرده چپو وشی تاسو پاگا چابانی چرا بشی اغت عذاب یخزی چرا سواب کی دلارا گورا یخزی ذکر کو کافر باندې عذاب راځي الله ذلیل کوي او تکلیف چې کله مراغه نو ته ګوره تکلیف چې راشي چې د رسوای د ذلتي نو تکلیف هغه سره خراب کی او هغه ذلیل شي هغه خراب شي چې کله الله عذاب ورکوي او کله چې تکلیف راشي او دا اغین بعد تی عزت من شے نو پا دے پواشا چه اللہ دی گناہونا معاف کا واللہ دل درجہ اوچا تی کلا کلا یو تکلیف راشی پلار مرشی زی مرشی خزم رشی خاون مرشی خدا اغین بعد اللہ بندہ عزت من کی عزت والا نور زیاد کی نو پا دے پواشا چه اللہ دی گناہونا معاف کرل او اللہ دل مقام اوچا تی فسوف تعلمون ذره چه پو بشی تاسو پاگا چا باندے چرا بشی اغت عذاب چه رسوا کئی باغلارا ومنو کاذب او پاگا چا باندے چه غیبی درو جنا ورتقبو انی ماکم رقیب او انتظار گوئی زیما تاثرہ دے انتظار گون گنا ولما جا امرنا نکلا چراغ حکم زمنگا نجینا شعیبا نخلاص کمون شعیب علیہ السلام آغا کسان چی ایمان راوڑے و سرد دنا برحمت مننا پا میرا بانتیا سرد زمنا واخذت اللذین ظلم السیحا اونیو آغا کسان لچ ظلمی کڑے و چگے پا ظالمان باندی چگے والی شوئے دا عذابو فاسبہو فی دیارهم جاثمین وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ونیو ظالمان لرا چوئے ممندان چی چاہتا خیری کئی وی پا کور دی دا غم ناری وشا دا غم ناری وشا یعنی چگے در باندی والی شا زمانگا پا خواهو دیکانو نو آگا زمان دا نیر زمانگا ورسرا کولو نو آگا چه خبره باشه زورو که لکانو گٹی تا بیلاس که دا غم نارا چغا واغذت اللذین ظلموا صیحا ونیو ظالمان لرا چغی فاسبہو فی دیارهم جاثمین گردے اللہ کورنو کے پرمخی پرات الٹا پراتو بیا کال لم یغنو فیا فانو کال لم یغنو فیا تباشو تابویگن دیڑو سیدلینو پا دیکھے علا بودن لمدینا خبردار علاقہ دی مدین والا کما باید سمود لگا چالا چوی سمودیان واقعات شعیب علیہ السلام ذکر کا پدی چھ العبادت للہ وحدہ دیو اللہ عبادتو کئیو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اس واقعات موسیٰ علیہ السلام پاگا درم و سلورم مسئلہ
چې تسلی او ترغیب تبلیغ. وګوره موسی علیہ السلام د فرعون په دربار کې چغې والې وې او دا الله توحید بیان کړو، ترغیب تبلیغ. او زړه نو تنگ کړي نو ته به زړه نه تنګې. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، تاکي سره لګلې موږ موسی علیہ السلام زموږ بدلایلو وسلطان مبین په معجزو ښکاره باندې فرعون ته وزیرانو دتا فتبعوا امر فرعون، نو تابع شو دی د حکم د فرعون. وما امر فرعون برشید، او نو حکم د فرعون سم، د فرعون حکم آسا په سم لار باندې نو. یقدم قوم مخی بگی خبل قوم لرا پر د قیامت فاوردهم النار، نراب ولی دی لرا پر جہنم باندے. و بیس الورد المورود، او بد دیا گدر گدر شوے. گدر اگا ابوتا چکالا سرائی سین تا کزیگی نو کمالار چه دا کزیدوی منگو تا گدر وایو، لیکن جلالا گدر مشهورو. یو کو جلالا مردان سره داغه د سواد جلالا ګدر دغه پاغي بخلک کوزیدل دریاب تا د هن ګدر هغه مشهور دی. لکه هن په دې ګدر باندې د عیسی علیہ السلام نو 300 کال مخکې سکندر اعظم په دې تله، اشوک په دې تله، او کوم د سنټرل ایشیا نه چې حمله آور براتل آغا دا روس او دغا طرفونو نا، نو دا غی دو لاروی دی ملک تا ہندوستان تا. یو لار دا غی و دا مامد گت لار دا ناوا پاس، او دویم لار و دا غی خیبر. نو یا با پا ناوا پاس باندے راتلل آغا مومندو باندے، او یا با پا خیبر باندے راتلل. نو پا دی چه برا پوری شو نو بیا با دی ملک تراتل دی خواہ کی یو کلی وڑو کے لاور ورطوئی. دا لاور پا یو وقت کے دا غی پایا تختو دا غی دار الخلافہ وا، او دا تاریخی کلی اڈیر نوادرات دی پکی. نو دا غی پایا تختو او بیا با دین اخکات راتل. نو دی دا ہن یو کلی کتا نو دا ہن باندی براتل او پدی بیا گدرو پدی با پوری کیدل. نو پدی باندی بیا اطلل او بیا با تر دیلی پوری دا حملے بے کولی دا طول حمل آور پدی باندی راغلیو. او پدی وقتن دیتا بے گدر وی دا پختانو پا ٹپو کے دا گدر ذکر دیر رازی وی گدر غاڑا ورطا نیسا دا یار مثال دا مرغا پای درا بشی. نو گدر آغازائی چه پاگی باندی خلق زی، نو مانا دا یقدمو قومهو مخی بشید اخبر قومنا فاوردهم النار، راب ولی دی لرا پور باندی و بیسال ورد المورود، او بد دیار گدر گدر شوے. گدر کی بخصو منگیم ڈاکول زکا پخواقو گویان نو سین غاڑی لبرات لگا منگی بے ڈاکول وَوَدْبِرُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وربسی شاپ دی دنیا کے لعنت. پرواز قیامت کی بھئی پر مقام دلانت کے بیسر رفد المرفود، او بدداغا عطیہ اغا بخشش چھ بخشش ورگیش دیل بدا بخشا عطیہ ورگیشوا اغا سے چھ جہنم دا عذاب. ذالکا من انباء القرآن خبرون کلونا لے نقصو علیکا بیان کے منگا دیلارا پتا باندے منا قائم و حسید بازی دین دی اولاد او بازی دی لوشوی. دیر ملکونا آغا تباشو خوشی پراتنی او دیر اوسم لاستے خلقو سیگی او دے علاقہ کے دا دیر پخوانی علاقه دا او پا دی باندی دیر پخوانی سلطنتو تیر شوی دی. زمون دا علاقه چی دا پا دی باندی آریان راغلیو، پا دی باندی یونانیان راغلیو،
په دې باندې بیا ایرانی سلطنت راغلی او دا تر بره پورې بنیره پورې تللی بیا په دې باندې مغول راغلی بیا د هغې نه بعد په دې دلزاک رالل دا پنځپیر هم دلزاک وو بیا د هغې نه بعد یوسفزي رالل او هغوی دا ملک واغسته او تر هغه سوات پورې لاړل او تر علایي پورې لاړل او دا ملک اوس پکې یوسفزي اوسېږي په دې کې تاریخي ځایونه هم ډېر دي دا خوا کې سړی چې لږ غونته د صوابۍ نه مخکې واوړي نو یو ځای راځي رانیګټ ورته وایي او هغه رانیګټ هغه د عیسی علیه السلام نه مخکې یونیورسټي وه او په هغې کې بادشاهانه وه د هغې ځایونه دي د غر په سر باندې او تاریخي ځایونه دي دغسې په دې علاقه کې مختلف سکې راوځي تاریخي ځایونه راوځي نو څه آباد دي او څه روان دي تخمایای کې دغسې تاریخي ځایونه دي اسوټا کې تاریخي ځایونه نورو ځایونو کې نو په دې علاقو کې یو تاریخ دی پخوانی چې هغه اوس هم شته منها قائم و حسید بعضی دین دی وجود موجود او بعضی لوشوی وما ظلمناهم دغس پسواد کی دیر تاریخی ځایونه دي وما ظلمناهم من زیادتی نو کڑی بدائی ولیکن ظلمو انفسهم لیکن دی ظلم کڑی پسانونو فما اغنت عنهم آلیاتم نفائدہ ورنکڑا دینا آلی حود دائیو آغا چه دی رامید کل بغیر دا اللہ نا فائدے ورنکڑا من شئینیس شئ لما جام ربکا کلا چراغ امر در ابستا وما زادوم غیر تدبیب او زیاد نکر دی لرا دی مددگارانو غیر تدبیب بید خوارا انا نوریم خوارا و زلیل کرد وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ او دارنگی نیول در ابستا دی اذا اخذ القرى کلا چونیوی او کلیوالا وی ظالمتون او داو ظالمان چاچ ظلم کرده اللہ نیولی دی او اللہ غیل سزاگان بیاور کردی دی وی ظالمتون او داو ظالمان اِنَّا عَزَوْ عَلِيمٌ شَدِيدٌ یقینا نیول دا اللہ دی دردناک او سخت ان فی ذالک لآیتاً یقینا دیکھ دلائل دی لمن خاف عذاب الاخرہ دا پار دا غچاچا یریگ دا عذاب دا آخرتنا ذالک یوم مجموع اللہ الناس دا غرض دا چی جمع کولے بشی دیتا خلق وذالک یوم مشہود او دا غرض دا شہادت یوم مشہود و تذکوئی چپا دے راز باندے با شہادت کئی اندامون پا انسان باندے وذالکا یوم مشہود او دادا غرض مشہود چدے کے با گواہی کولشی انسانانو باندے با دا غی لاس او خپے گواہی کئی دا غی بدنون او سرمنی با گواہی کئی لگا سورہ حامیم سے دا سلیرشتم سپارا آیت نمبر 20 کو رئی سلیشتم سپارا سورہ حامیم سے دا آیت نمبر 20 حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون گواہی وکئی بدائی باندے وگنہ دائی سترگے دائی بدن دائی سرمنی بدننا بما کانو یعملون باغ باندے چدائی کولا وقالو لجلودهم لما شاہدتم علینا قالو انتقن اللہ الذي انتق کل شیع لا سوختے پہ گواہی کئی بدننا پہ گواہی کئی مشہود ہوتا سکوئی وذالک یوم مشہود او دادا غرد چپدے کے با گواہی کولیشی بدائی باندے وما نوخرو اللہ لعجل معدود او نرستو کومنگا دیلا مگر ترنیٹے مقرر پورے یوم یاتین باغرد چراشدان نیٹا
لا تکلم نفس الا باذن خبر بند شکولے او تان مگر پہ اجازت دا اللہ باندے دا اغا شفاعت اذنی چا اللہ اجازتو کی نبیا با شفاعت کولے شی خبر با کولے شی فمنهم شقی و سعید نو بعض دین وی بدبخت او بعض وی نیک بخت فاما الذین شقو نو ارچا کسانی چغی بدبختا دنیا کی بدبختی کرے وا دخوائی کتاب تنوز گا دخوائی کتاب لنور آگلی عمل نو سم کرے فاما الذین شقون ہر جا کسانی چاہی بدبختا ففی النار نو غیبی پور کے لون فیا زفیر و شہیق دائی دبوی بدیگی چریکار رہنے دل زفیر اغنری آواز تاوئی چھ سارے دردمن شی او دا نرے آواز کئی وئی دا نوتا زیرگے وائیو تاسو تسوائی فریاد ہوتا ہوئی زیرگے ہوتا ہوئی وہی فریاد دخو گزرونو کیجی اچھے پسلرو گی اگر نکلی فریادونا جزرائی خوگی ندے اوئی کئیو او شہیق اگر غاٹی چگیتا ہوئی چگو وہی مرشوما او لوئی چگا راو باسی نو کلب زیرگی کئی کلب لوئی چگی ہوئی فاما الذین شقو ہر جا کسانی چاہی بدبختا ففی النار نغیوی پور کے لون فیا زفیر و شہیق دائی دبا پدی کی زیرگی او ہنے دل خالدین فیا ہمیشہ بھی پدی کے ما دامت سماوات والارض لفظی معنی زکون لکی ما دامت سماوات والارض ترسو پورے چا اسمان عظمکی نو اسمان عظمکی غشتینا آخو اذا ثما انشقت اسمان بروچوی زمکا و ختم شی نو بیا اسمان عظمکی چرتا دی اصل کے سو کوئی دا کنار دا تعبیدنا سنچہ اسمان ازمکہ ہمیشہ دی نو دغا سے ہمیشہ بھئی خدام صحیح ندا اصل خبر دادا سماوات سماوی بلندائی تا بروالی تا ارد کتوالے زمکہ کتولا نو کتوالے نو مانا دا آیت دادا اس خیال کوئی خالدین فیہا ہمیشہ بھئی پدے کے ما دامت سماوات والارد ترسو پورے چھ بروالے دی جہنمی او کتوالے دی جہنم نو بروالے او کتوالے کو ہمیشہ دے کنا اللہ ما شاء ربک مگر آگا چھ خوغشی در ارستا یو مانا دادا اللہ ما شاء ربک فیزیدون من العذاب مگر آگا چھ خوغشی در ارستا نو زیاد بکی دی لرا عذاب نور عذاب بولے کی یا ما بمانا دمانا اللہ ما شاء ربک یعنی اللہ من شاء ربک مگر آگا سوک چخو غشی درابستا چاگئی شرک نہیں کرے نو غیبت عباسی عطان غیر مجزوز داداتیا غیر مجزوز او ندہ بندہ شوئے مجزوز عرب کوئی جزن نخل اذن قطعا کله چې کجوره پری کی نو جزا نخل پریکړه کجوره کجوره چې کټ کی وای جزا نخل اذن قطعا چې کله کجوره پری کی وای جزا نخل مجزوز معنا پریکړه شوی یعنی دا به داسې تیي چې دا به بندیږي نه عطان غیر مجزوز عطیہ بھئی اور نبی بندہ شوئے فلا تکو فی میریت نمکی کا پشاکی مما یعبدو ہاولائے دا غسنا چھے باتت گئی دا کسان ما یعبدون اللہ کما یعبدو آباؤم دی عبادت گئی مگر پشاندہ چھے عبادت کڑے دی مشران من قبل پخوا وَإِنَّا لَمُوَفُونَ نَصِيبَهُمْ او منگا با پورا ورکو دی لبرخل دی غیر منکوس او نبی کما شوی سورے چاجر و داغی مطابق بورکو
ولقد آتنا موسى الكتاب فاختلف فيه او تاکی سرا ورکڑ منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب نو خلاف شو پاگی کے ولولا کلمت سبقت من ربکا کنن حکم تیر شویل طرف دربستان بتاخیر دا عذاب لقضی بینهم نو فیصلہ بشو پمینزائی کی اوس خو اللہ فیصلہ کردگا ذرا عذاب نور کئی وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ او دی بشک دے دین اللہ لا شک ان کی دی شک دے قیامت بھئی کنا و سزا پر کل شکنا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ دا زائے لگ مشکل لے و خیال کوئی ہو اِنَّا ہر ظہور مشبہ بالفعلنا او کلن اسم دا اِنَّا او کلن کے تنوین عوض دے دا مضاف لے معذوفنا او لما حرف شرط او فعل شرط معذوف دے چیا باسننا نواصل کلام داش ان کلن من الاقوام لما یباسننا یقیناً ہر یو دو قومونونا لما یباسننا کلچ پورتے کی اللہ لیوفی انہم ربک اعمالهم دا جزا شوا نو مانا دا ان کلن من الاقوام لما یباسننا لیوفی انہم ربک دا خبر شد انا مانا دا ان کلن من الاقوام لما یباسننا لیوفی انہم ربک اعمالهم یقیناً ہر یو دو قوموننا کلاچ پورتکی اللہ لیوفی انہم ربک اعمالهم دا خبر سے انا نو پورا بور کی دی لگا رب دی بدلدا ملون دی پورا بور کی دی لگا رب دی بدلدا ملون دی ہر یو دو قومون چا اللہ را پاسی بدلد اعمالو با اللہ واللہ ورکیو یا دیم توجہ ان کلن لما لیوفی انہم ربک اعمالهم لما پمانا دا اللہ نمانا دا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ یقیناً ہر یود قومنا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ کلاچے پور دکی اللہ دیلا لما پمانا دا اللہ نو ان کلن لما لیوفینا ان پمانا دا مائی نافیہ لما پمانا دا اللہ نمانا دا وَإِنَّ كُلًّا او دا ان ندے ان دے پمانا دا ما نو اس کو توجہ داشی وَإِنَّ كُلًّا یعنی ما کلن اِلَّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ دا ان اصل کی ان دے او پمانا دا ما دے لما پمانا دا اللہ دے نمانا دا ان کلن یعنی ما کلن الا لیوفینہم ربک اعمالہم ندے ہر یود قومنا الا لیوفینہم ربک اعمالہم مگر پورا بور کی دے لگا ربستا بدلد عملون دیو انہو بما عملون خبیر او دا اللہ پاگا چکئی دی خبردار دے فاستقم کما امرتا ومن تاب ماک ولا تدغو کلا گدرے گا لگ جتاتا حکم شوئے دے ومن تاب ماک او سوچتا سر را گردی تم کلا گدرے گا ومن تاب معاک او سوچتا سر را گردی ولا تدغو او سرگشم کوئی انہو بما تعملون بصیر گورا اللہ پیغمبر پاک توئی فاستقم کما امرتا ومن تاب معاک
کلا گدرے گا لگا جتا تا حکم شہدے او سو جتا سر را گردی. صحیح مسلم کے روایت راضی سفیان بن عبداللہ ثقفی وہی ماں نبی علیہ السلام تاوئے قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا صلعن وعدن بعدکا. ماں نبی علیہ السلام تاوئے حضرت ما تیو خبرو کا پہ اسلام کی چھ بیازد بل چانتا پوسنو کو ما یو خبر راتا ہوایا. نبی علیہ السلام قل آمنت باللہ ثم استقیم ما تیوے ہوا آمنت باللہ زما ایمان دے پا اللہ ثم استقیم او بیا پدی بان نکلا کدرے گا استقامت دالو شہدے. صحابی راغلے نبی علیہ السلام پگیرہ کی سپن ویختہ لگی دلی جسپن ویختہ ہوئی دل نبی علیہ السلام تو وہی لَقَدْ أَسْرَى إِلَيْكَ الشَّيْبُ یا رسول اللہ حضرت بڑھا دے شوئے زردر بڑھا والے راگے. نبی علیہ السلام کی رہی سپن میں اختولی دل لَقَدْ أَسْرَى إِلَيْكَ الشَّيْبُ یا رسول اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زر بڑھا شوئے. قَالَ شَيَّبَنِي هُودٌ وَخَوَاتُهَا نبی علیہ السلام سورہ ہود و داغی امثال ویاتون بڑا کرما چاہاللہ فستقیم کلک درے گا او دا کلک درے دل دا دیر گران کار دے دا دیر مشکل کار دے چھتا کلک اڈاڑے او دا چا پروان کے ولا ترکنو ابن عباس مانا کئی لا تو داہینو ابن کثیر مانا کئی دا ابن عباس نا چلا تو داہینو سستی میں کوا کلا کو درے گا او کلا کو درے دل دا دیر گان کار دے فاستقم کما امرتا ومن تاب معاک کلا کو درے گا اللہ کا جتا تا حکم شہدے او آغا سوکا چتا سر را گرزی خپلان کلک لیام مر گرتا کلک شئی ولا تدغاو او سرکشی مکوئی انہو بما تعملون بصیر دا اللہ پاگا چھ کوئی تاسولی دن کے دے ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار میلان مگویا کسانتا چھ ظلمی کھڑے دے سمجھ سستی ہونے کے ظالمانو سرائیہ انشی مشرکانو سرائیہ انشی چخبلا مسئلہ وطا پریدے آداغی سر مرگرشی بداتیانو سرائیہ انشی چخبلا مسئلہ وطا پریدے ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار میلان مگویا کسانتا چھ ظلمی کڑاو ورسی تاسو تغور کتاب مسئلہ پرے خدا ایارا اس اتحاد دے اتفاق دے زمان خیر دے مشرک پسی مسکو مٹی دیتی پسی او خیر دے گزارا بکوما کدا دے پرے خدا فتمسکم النار جہنم با دے زائشی کار خلقوا دانے جتو دخبلا مسئلہ پرے دے مسئلہ میں پرے دا مطلب دا دے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ منگا یو بلدستان دا تلیو نمانگ سر شیعگانمو سنیانمو نموز تیم را گئے نما گئی تاوی تاسو زان لجمو گئی منگا زان لکو تاسو زان لگے نمانگ زان لگے نو آئیم خپا نیشو منگا مخپلا خبر اکلا لگا پرین خود یو خدای یو کار دے پاگئی کتا یو زای اغام وی خرام رادا دے کسی مکتا از خام ہوئی تیزی رادا یو خپیتونی و یو زنی و ما چرائخ کو کتے گوزو نو اگئی اندون در سر نیولیشی خدای اتفاق اتحاد نوے اتفاق اتحاد دا چتا و تخپل کار پرے دے تخپلا مسالہ پرے دے او دا مطلب نہیں تو ور سر یو زای نوگی دی تب اخپل دا تار سے پرے خوگر دای پا دی پوئے نی زمان کسی مگی تخرام لا پراتا دا اپار سے دلے دا ازو امنن سپا کی چوئے پوئی تیزی او زمان پا کسا کی ہندو اسی گی بل سکھ اسی گی زاگئی تو ہم رازی وے
یو خپیزنی وم یو تونی و راکاگوی چه لر یو گردل چه بوی نرازی نو دا اتفاق نده دا خو من دغه لیو شو چې دا ګن لري کو اتفاق اتحاد چې میلان دی ته وایي چې ته خپل مسله پرېږدې او دا غږ ومنې او خپله دې ورته پرېښوده غږ نه کې وای نه نو دغه ته میلان وایي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار هغه زړه مدرسه وه او یو طالب باندر ملا به ورته وي دنګ لوړ سړی مضبوط او ډېر جذباتي و یو ورځ زه رالمه وړوکی ومه دې باران دی او دې په دې مدرسه کې په دې جومات کې هغه ورلځي هغه دیوال لا دې دیوال لا روان دی او ځان سره وایي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون شیخ القرآن درس کړی و دا آیاتونه ویلي هغه دی چاته مزه ورکړې وه نو تبا راتبا دا آیات دی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار ور به دې ځای شي سیوطی المطوفہ 911 911 کی امام سیوطی وفات تے سیوطی اشعار دی اغوی سأضرب امثالا لمن قائل لها موقع في لب من يتفهم داغی کتاب دے اشباح والنظائر 2 جلدہ کے اور بہترین کتاب دے او پای کې هغه مناظره د نحاتو ذکر کړي یو ډېر بهترین کتاب یو ځای کې هغه د تشبیه لپاره وایي سأضرب امثالا لمن قائل لها موقع في لب من يتفهم یو څو مثالونه ورته واما چا کی چا قلنو غبی پوئیگی علم ترى ان الدعا يسري دفينه فيذني بأدعاه السيء ويؤلم تگورنا چی یو گوتا زخمی شی نو ټول بدن دی پلارزانی اٹول اشپا خوب نورزی یو گوتی دلاسا ټول بدن پلارزان باندی وانزوار قدسوی من بود غایت فیسری بی فی النسل داو یادمو وانزوار قدسوی من بود غایت فیسری بی فی النسل داو یادمو اتا گوری نا چکل دے اولوی خاندان سڑے پیو کمزوری خاندان کی خزاو کی نو اگر رگ بیا را روانی خلق وی دکی دا پلانای رگ دے کنا دکی دا فلانی رگ دے کنا نو اگر رگ بیا را روانی دا غسیم کاسفین للحمد من یکرم الفتا مشارکتا فیما جن المتکلمو کاسفین للحمد من یکرم الفتا دی یکرمونا حمزہ عذب شوا اولی حضر شوا مشارکتا فیما جن المتکلمو زکا متکلم کے اجتماع حمزتین راتلا او اکرمو کے اجتماع حمزتین راتلا نو یو حمزہ عذب شوا نو یکرمو کے حمزہ عذب شوا یو اکرمو حمزہ عذب شوا قانون او قاعدہ و تنشتے خو متکلم کې اجتماع د حمزتین راتلا نو دلته حمزه عذب شو ځکه بابي یو دی وحسبک والواد حملا والتي تعل وضعهم من النار محكم وحسبك والواد حملا والتي تعل وضعهم من النار محكم اذا تنکی وو حذف شو څه قاعده ده اس قاعده هم نشته خولی حضر شو زکا پا مزاری کی یا دو کی وو حضر شو زکا وو آگی شو پا میان ده یو ده کسر لازمی کی انداختان ده نو ده یو ده کسر لازمی کی وو راگی نو اگا غرزه ده نو چی یو عیدو
وګورځو دی ایدو شو نو دا تن کې ورسره بیسو کې لاړو واسوقوا والوادي حملنا التي تهل الله من النار محكمو نبياوي كذاك قرين سوي يرضى قرينه وينجي من شر العباد وياسمو دغس ناكار مرگره خپل مرگره تبا گئیو چه ناکار سر یوزائشی نتبهم تباشی او کداغن لزان بچ که نتبهم بچی کذالک اردا من جوہن تیاها مقارن طلحائی اللتی تتفاهمو او دا سی بیاغا مثالو نوئی کلت وردن للباب حضب شی کذا ظالمانو سر یوزائشی توردن للباب بکی توم لارشی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا میلان مگویا کسانو تاچ ظلم کڑے دے فَتَمَسَكُمُ النَّارُ اوبرسی تاسو تور بدعتیانو سر یوزائی نشی دی وجنوی اذا رأيت مبتدئا في الطريق فخذ طريقا آخر کله چې بدعتي دی په یو لار ولیده چې مولین د بدعاتو دی فخذ طريقا آخر نو بل لار دیونیوا داغه سره په لار مزا مرتدی سره لازم ملاوه د مینې په هغه ځکه چې هغه په خپل بدعاتو باندې کلک شي نو ته ځي وای سند منظور دی امتحان ورکې اته ځي نو داغه په مدرسه کې داخلاله او ته ځي نو داغه نه سبق وای استاد یې ګرځي وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا میلان مگویا کسانو تا چه ظلم کردے فَتَمَسَكُمُ النَّارُ اوورسی تاسو تور حضرت عبداللہ بن عمر نظر بیا ختم شو جمعہ ترا روانو او یو سڑی آوازو کری جمع تیار دا دا اذان نباد تصویب دا آواز کول دا بدعت تے چاگو آره دا نواغا مرگری تاوئی ما دا دی بدعتی جماعت نو باسا اخرج بنا من اندیاد المعتدی ما دا دی بدعتی دخوان نو باسا دا سر پا دی جماعت کی موز نکو ما ادے وی بدعتی پسی جی موز کی کنا سڑیا بدعتی پسی موز مکروح دے مکروح تحریمی دے دا مبتدی پسی موزو نکی او دا پسی موزو مکروح تحریمی دے بیا مشرک او پسی خوڑ حکومہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ او نبی تاسولا بیدا اللہ نسل دوستان ثم لا تنصرون بیا بس تاسو امدادو نکرشی نب دنیا کے ان نب آخرت کے اللہ با دی امداد نکیو واقم الصلاة طرفي النهار او دروا مزپا طرف دراز کی وظلفا من الليل او بسیسا کی دشپینا ان الحسنات يذهبن السيئات یقینا نیکای سپکای تکالیف لرا چطور نیکای کارونه کې تکلیفونه بدرتا الله سپکایو قرآن لراشه الله بده بلا مسئله حل کی قرآن لراشه الله بده دیر تکلیفونه لري کی ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکرى للذاکرین او دا د پند د پار د پند وستونکو متسلی واصبر صبر کوا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين یقینا الله نبربادی اجر د نیکانو صبر کوا الله اجر د چانه بربادی فلولا كان من القرون من قبلكم تخفيفي دنیاوی نو دا پیڑونا مکستاسونا اولو بقیت خواندان فضیلت ینہونا عن الفساد فی الارض چمنی کوڑے خلق دا فساد نبزمکا کی اللہ قلیلا ممن انجینا منهم مگر لگ دا غچانا چخلاص کرمنگ دا غینا سمت لگو چاچ منع کولا نو غیم خلاص کرل
واتبع الذین ظلموا او تابع شو کسان چې ظلم کړو دا چې ماندار شو دی پای کې وکانو مجرمین او دی مجرمان وما كان ربك ليهلك القرى بظلم او ندر افستا چالاک یو کلیوالا پا ظلم باندے او اہل دی اصلاح کرون کی اللہ چاہ سر زیادے میں کہیو ولو شاء ربك كخوض در افستا نگردول بے خلق ٹول گئے او پا دینی واحدا کپا زور اللہ بچا ایمان راڑے ټول خلق به یو مسلمانان ګرځولې وي خو الله په زور بچای ایمان نه راړي ولا يزالون مختلفين همیشه به دی اختلاف کوونکی الا من رحم ربک مگر هغه څوک به اختلاف نه کوي د دین نه چې رحم وکړي په هغه باندې ستا رب ولذلک خلقهم او د دې ابتلا لپاره پیدا کړي دی لرا ذالک ذکر بلای خوی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سورہ زاریات آیت نمبر 56 او دل دوی ولذالک خلقهم نذالک اشارہ دی ابتلا تا د دې ابتلا لپاره پیدا کړي دی لرا عبادتم ابتلا د بنده امتحان دی وتمت کلمت ربک او پورا شو گم درابستا لام لام جہنم من الجنت والناس اجمعین تخفیف اخروی چه خام خاردک بکم جہنم د پیریانو بنیانو گنڈونا وکلن نقص علیکا او هر یو دو قومونا بیان کمون پتا باندے هر یو بیان کمون بتا باندې من انباء الرسول د خبرونو د انبیاء علیهم السلام نا او دا سلام دا واقعات درته وي ته د سهار نه واقعات شروع دي د نوح علیہ السلام د هود علیہ السلام د صالح علیہ السلام د شعیب علیہ السلام د لوط علیہ السلام د موسی علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام نن ټول واقعات روان دي دا سلام وي الله وي لنثبت به فؤادک دې لپاره چې مضبوط کوم په دې باندې ستاسو زړه دې لپاره دا واقعات وي وکلن نقص علیک من انباء الرسل او هر یو دا آگیاؤنا بیان که منگ بتا باندے دا خبرون دا انبیاؤنا ما نثبتو بی فؤادک آغا چه مضبوطو منگ بدے باندے ستاز رو چه زرد بکلا چه پختانه وی لنڈیا پلوڑا ادرے گا چه قام دے سکینو اگاو کا خفل قام تاو گو رستا مشرانو سکڑی دی وی لنڈیا پلوڑا ادرے گا چه قام دے سکینو اگاو کا خپل مشران یاد کا ستا مشران سور تکلیفنا تیر کری نوح علیہ السلام تو گورا دو قوم مقابلہ ہود علیہ السلام تو گورا دو قوم مقابلہ صالح علیہ السلام تو گورا دو قوم مقابلہ ابراہیم علیہ السلام تو گورا دو پلار مقابلہ لوط علیہ السلام تو گورا دو قوم مقابلہ شعیب علیہ السلام تو گورا دو قوم مقابلہ موسیٰ علیہ السلام تو گورا دو بادشاہ مقابلہ ما نثبت به فؤادک چه مضبوطو من بدے باند استاز لو زجے طالب گرہ لطلمہ کوستان تا نما کو سرکائی کی دری کالا دری نیم تیر کرو نور زائنو کے ٹولا طالب گری ما دیار لسکالا کڑے وا نوزا کوستان تا جتلمہ نو استازانو شیل قرآن تاوی جی الت دیر تکلیفی او داسی دا غیر نو چزل آرشم نو شیل قرآن خپل واقعات شروع کرن اغیتا زناسو ما والا چاپی کولا اغیتا وی زد دیر نواروان شن نوابی دیر زنا زربان کرده او جزے ازاد کلما نظر آروان شما پیدل او پلار کی توتان میو خوڑل دا خوراک سگونا او ماش پا شمشی خان تراو رسولا او دا شمشی خان نروان شما پلانی جائتا یو زائی کے ورابانی غلر آپاسے دل
نو چې غله را پاسېدل نو ما چې اوس خو چې سراسره دي دا هم رانهالي نو ما زر داسې بره وکتل چې دا پولیس والا ولې را منډې وایي دې غلو چې واورېدل دوی په کته منډې کړې ما سره بل ملګری ورته مې ودرېږه خوځه ما وی دا غله په کته منډې وایي مو ورته وایي چې هغه دي هغه دي دی چې ښه کته لړل وي ملګري ته مې چې راځه اوس وی موږ منډه شروع کړه غله بیا موږ پسې کمزار رارسېدی شو نو یې شپه مې شمشي خان ته راوړه بیا فلاني ځای ته فلاني ته بیا پېښور ته رالمه د پېښور نه بیا لړمه کوهاټ ته ګودای بانډې ته او ګودای بانډه کې زمونږ د کلي یو امام او عالم مو مولانا حبیب شاه نو د هغه خوا ته لړم هغه راته سبقونه هلته وې نو هغه سره دیره شومه کېنه څه ور دې جوړ کړی وی هغه راته سبقونه وې او هلته مې سبقونه وې دا ټول لار ما پیدل والې وه او ډېره راغلی ومه دا خپل واقعات یې هغوی ته وي خو اورولې ما ته زه پې پوه یم ما ته یې اورې خو زه به هم په کوهستان کې به مړ شم خو راتښتم به نه زما نه وروستو بیا نور صاحبیاکان تلي وو یو ورځ به یې تېره کړه او یې به د دې نه که زموږ مور پلار خبر شو نو یې دې دا خو ژوند ګران دی نو به تښتېدله او ما 3.5 کاله هلته تېر کړي وو او چې کله راتلو اخري کال باندې نو بره د غر نه چې راتلو نو هلته څه خو جوار ډوډۍ به وه شملې به وې نو ما یو دغه جوړ کړی ما د سیلمې طالبان ډاکټرانو شو روانه ډاکټرا کې خوراکه وه خوش هضمه خوش مزه وه مرای کې مې نښتي سوکړکان د سیلمې طالبان غزلو را روانو طالبانو خوشحاله وو چې شکر دی دې ځای نه خلاص شو دا واقعات د پخوانو دا د سړي زړه مضبوطوي ځکه ما ته د شیخ هغه واقعات مخې ته وو ځان ته دا د انبیاء واقعات دې لوي ما نثبت به فؤادک چې ستا زړه پې مضبوطه وه وکلا نقص علیک من انباء الرسل هر یو بیان که مونږ په تا باندې خبرونه د انبیاؤنا چې مضبوطه مونږه په هغې باندې ستا زړه وجاءک فی هذا الحق او راغلی تا ته په دې کې رښتیا بیان و موعظتون او پند و ذکرا للمؤمنین نصیحت دپاره د مؤمنانو وقل للذین لا یؤمنون او آیا کسانو ته چې هغوی ایمان نه راوړي اعملوا علی مکانتکم عمل کوئ په خپل خیال انا عاملون مونږ یو عمل کوونکي د بیان وانتظروا انتظار کوئ انا منتظرون مونږ انتظار کوونکي یو ولله غیب السماوات والارض سورت کې 4 مسئلې بیانولې یو مسئلہ علم الغیب دی او اللہ بید اللہ نے بلا علم الغیب نشتا دائی خلاصے راواغستا وللہ غیب السماوات والارض اللہ لا علم دا غیب دا اسمان دا زمکو دے ادویم مسئلہ بیانو لتسلی ناغیتا اشارہ دا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اللہ توابس کی ٹول کارونا نو اللہ بفیصلے کئی ظلم تنگا او درم مسئلہ العبادت للہ وحدہ دیو اللہ عبادتو کئی نائیت اشارہ دا فعبدو عبادت کود اللہ او سلورم مسئلہ و ترغیف التبلیغ ناغیت اشارہ دا و توکل علیہ زان اسبار پا اللہ باندی تبیان کوا او زان اسبار پا اللہ وما ربک بغافل اما تعملون او ندر افستانا خبرہ دا غنچ تاسوی کوئی موروی موز نروستو دا جنازه زبا جنازه لزمه که بیا جنازه لزیدی گراون که جنازه دا خواهی